الله 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 من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدقت يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اوسا پورې د الله رب العزت د عام احسانات ذکر په عام بندګانو باندې انعامات عامه بر عامه اوس انعامات خاصه بر خاصه د الله رب العزت خاص انعامات په خاصو بندګانو باندې اغا د بنی اسرائیل چې کوم دي ته الله په دې وسورو کوګانو کې بوسا خاص انعامات یادې چې بای دا انعام در باندې کړو دا مې کړو خو تاسو د سړي ځامن نه او زیبا اغا زجرم بیانیږي چې تاسو د دې وجه بیا تاسو ته عذاب ملو شو بیا دا شو بیا دغه شو نو دلته انعامات خاصه بر خاصه شروع شي باغی کې لومبني انعام الله ذکر کوي. الله رب العزت وی یا بنی اسرائیل ای اولاد د یعقوب علیه السلام. اسراء دا جدینو دا بنده ته ویل شي او ایل دا الله ته ویل شي. اسرائیل بنده د الله. یا بنی اسرائیل دا د یعقوب علیه السلام دویم نوم دی. ای اولاد د یعقوب علیه السلام اذکروا یاد کې نعمتونه زما التي هغه انعمت علیکم چې په تاسو باندې ما کړو هغه بیا را روان دي چې کم دي دي کې بلا نعمتونه لکه خدای پاک پکې 300 پیغمبران راوستي په بل خاندان کې دونه پیغمبران نشته او بیا داسې پیغمبرانو باندې چې بادشاہانو مو پیغمبرانو نو خلک په خپل خاندانونو هلډي په خر کې یوسف علیه السلام پیغمبرمو او ورسره چې دینو بادشاہ د کشان چې دینو سليمان علیه السلام داود علیه السلام نو الله رب العزت دوی چې انعام میکړو په تاسو باندې نو الله بیا وی واوفوا بعهدي تاسو پورا کې وعده زما اوفي بعهدکم زبا پورا کوم وعده ستاسو وإياي فارهبون او ها زمانه ويري اوس د الله رب العزت سره دی او وعده کړو وعده څه شی و نو الله رب العزت هغه فرمایلی دی الله وی ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا. الله رب العزت وی چې زب تاسو سره ای بنی اسرائیل زمون په دی وعده ده زب تاسو سره هم کو تاسو چرته مونږ کوي زکات ورکوي او تاسو ایمان ساته په پیغمبرانو باندې او د پیغمبرانو عزت کوي احترام کوي او قرض ورکوي قرض حسنه نو کچرته داسي نو الله رب العزت وی زب خپل وعده پوره کوم هغه څه شي ده چې تاسو ګناهونه بچی دی معاف کوم تاسو با گناهونه معاف کوم او تاسو بچی دی جنتونو ته داخل کوم
نو دغه د الله رب العزت د طرفه واده چې مونځ کوي زکات ورکوي قرض چې دی د پیغمبرانو باندې ایمان ساتي نو الله رب العزت ورته دغه وعده ورته ور یاد کړه چې دغه باندې عمل وکړي اوسم نو اوس به هم د تاسو سره زمانه ویریږي بل چا نه یاري مری مکوي بیا الله رب العزت ورته وی و امنو او ایمان راوړې بما په هغه څه باندې انزلتو چې نازل کړی دی ما هغه څه شی دی قرآن پاک دی مصدقا چې تصدیق کوونکی دی لما د هغه څه معکم چې تاسو سره دي تورات یادوي که زبور یادوي که هر څه یادوي دغه ټولو کتابونو دی تصدیق کوونکی مصدقا چې تصدیق کوونکی لما د هغه څه معکم چې تاسو سره دي ولا تکونو او مکیږئ تاسو اول کافر به اول انکار کوونکی په دې سره په دې کتاب سره اول انکار کوونکی مه جوړیږئ ولا تشترو او ماخلئ بآیاتی په آیاتونو زما ثمنا قلیلا لږې پیسې و ایای فتقون او خاص زمانه ویریږي خاص زمانه ویریږي نو دلته الله رب العزت وایي چې زما په آیاتونو باندې لږې پیسې ما اخلي نو لږې پیسې آیا ډېرې پیلې لکه لږې به مالې ډېرې پیلې نه دا مطلب نه دی چې د الله رب العزت د آیاتونو په مقابله کې ته هر څومره پیسې والې نو هغه کمی دي ځکه د دنیا څه حیثیت نشته د دنیا د خدای د حکم په مقابله کې د قرآن په مقابله کې د دې اډو څه حیثیت نشته نو الله رب العزت وایي چې پیسې ما اخلي او هر چې تنهاګانې دي په دینی امورو باندې امامت شو یا سبقونه شو یا چې دینو خطابت شو یا قضا شو یا کوم چې ججي وغیره دا خو اصل کې د دین مسایل دي نو په دې ټول باندې بیا تنها منخا دغه صحیح دي دغه تحارج دي دغه صحیح دي او په قرآن باندې وغیره په دې خو بیا مفتی زرولی خان سے بلا پتویر یا می دیتا ویلی دین بیا زده کې نو الله رب العزت ولا تلبسوا الحق بیا الله رب العزت فرمای چې مګډ وډوي حق لره بالباطل د باطل سره اوس ته حق راواله د باطل سره ګډه وډه کې اکثر یو خبره خلکو کی ګول مولو کی صفایونه کی الله وی ګډه وډه نه صفا سوچا وای از مسلمان یا کافر بس کیسه ختمه حق او باطل جدا صفا سوچا وای مونږ کوم بس صحیح ده داسې مو وای چې یاره بس خدای توفیق راکړي او په کوشش وکړو مطلب دا چې ته د سره کښېنه نه صفا هغه عطا الله شاه بخاري رحمت الله علیه به فرمایل وایي چې ایمان وي هغه د بلال په شان پکار دی او چې کفر وي هغه د ابوجهل په شان پکار دی بس چې صفا پته چې د یا شه مؤمن یا شه کافر دواړه کېدلی نشي زړګي دی یو دی دوه مینې ځایېدلی نشي نو خبره ده نو ولا تلبسوا الحق تاسو مګډ وډوي حق لره بالباطل د باطل سره وتكتموا الحق او تاسو پټوي حق لره وانتم تعلمون حال دار چې تاسو پوهیږئ په دې هو تاسو پوهیږئ یا الله رب العزت فرمای ورپسې بل حکم ورته وي واقیموا الصلاه او دا موته تم حکم دی چې قائموي منځونو لره قائم کول دینه مراد داری چې مونځ په خپل وخت کې کول مونځ په صحیح طریقې سره کول د مونځ چې کوم شرایط دي په هغې سره ادا کول شرایطو هغې زده کول پکار چې قیام قرات رکوع سجده آخري قاعده ځای پاک بدن پاک قبلې ته مخ کول وغیره کوم چې دننه دي او بار دي دا ټول زده کول پکار نو مونځ د قیام مطلب داره چې تو ټول منځونه کې په صحیح طریقې کې چې خشوع وي او حضور وي ستا دننه پروګرام هم سیټ وي او بار منځ والا طریقه هم سیټ وي سبق ته هم سیټ وي او منځ والا طریقه ته هم سیټ وي او کنه ته یو منځ کې او یو نه کې نو بیا کاته ټیک نه ده الله رب العزت وی واقیموا الصلاه او قائموي منځونو لره واتوا الزکات او ورکوي زکات لره دا دوا حکم په اسلام کې دومره زورور دي او دومره مضبوط دي چې په 72 ځایه کې صرف انفرادي خو ځان له چې جدا جدا خدای پاک سونه ذکر کړو په 72 ځایه کې خدای پاک په قرآن پاک کې په یو ځای باندې وروړي دي چې واقیموا الصلاه واتوا الزکات منځ ورکوي منځ کوي زکات ورکوي منځ کوي زکات ورکوي نو ډیر زیات خیال پکاري بیا الله رب العزت فرمای ورکعوا
او رکوع کوئ مع الراکعین سره د رکوع کوونکي. مطلب دا چې د جمع سره مونځ کوئ د دې اهتمام کوئ ډېر زیات. او بیا یا دا مونځ چې دی نو سجده وغیره دا ښه په خشوع حضور سره کوئ چې اخوا دیخوا پکې نشي. الله رب العزت ورپسې بل حکم فرمایي. اوس دا کم خلک چې نورو ته خبرې کوي او خپل ته خپل ځان هیر کړي، ځان هیر خپله په هغه شي باندې عمل نه کوي، نو الله رب العزت ورته وایي اصل کې خو کفارو ته دی او بیا نور مسلمانانو ته هم شامل دی چې اتأمرون الناس، آیا تاسو حکم کوئ خلکو ته، دی به خلکو ته ښکلې ښکلې خبرې کولې چې دا وکړئ هغه وکړئ، بالبر په نیکۍ سره، وتنسون انفسکم او خپل ځانونه میر کړي دي. خپل ځان ته ولې خیال نه کوې؟ ځان ته خو هم لږ خیال وکړه چې ته څه کوې، په کم طرف روانې، دا عمل دې صحیح دی غلط دی، دا قدم دې ټیک دی غلط دی. الله رب العزت وایي دې قدم ته دې وګوره، دې کار ته دې وګوره چې ته خپله څه کوې. اتأمرون الناس، آیا تاسو حکم کوئ خلکو ته بالبر په نیکۍ سره، وتنسون او هیر کړي دي انفسکم خپل ځانونه، وانتم تتلون الکتاب او حال دا دی چې تاسو لولئ کتاب لره، افلا تعقلون تاسو ولې نه پوهېږئ. خدای پاک وایي کتاب لولئ، خپل کتاب ته ګورئ، حکم ګورئ، هغې کې چې د کوم شي نه خدای پاک منې کړی هغه ګورئ، او بیا هم چې دی نو تاسو ځانونه هیر کړي دي او په بل بل څه باندې روان، دا کاته ټیک نه ده. د عقل نه کار واخلئ، پوه شئ. واستعینو او امداد طلب کې بالصبر په صبر سره، والصلاة او په مونځ سره. اوس الله رب العزت وی امداد طلب کې. حدیث شریف کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم و صحابو باندې به کله سخت راله، ګران حکم کار به ورته داسې رایي چې یا به سخت و، نو ای به فورا د مانځه طرف ته متوجه شو، فورا به د مانځه طرف ته متوجه شو. او د سیدنا علی رضی الله تعالی عنه مبارک راځي چې د مانځه وخت راغی نو د هغې به شکل بالکل بدل شه، تک زیړ به شه، رنګ به وتښتېده. چا یې تپوس وکړی، وایي هغه لوی بادشاه ته د ودرېدو وخت راغی، هغه لوی بادشاه ته د ودرېدو وخت راغی، زه به څنګه ودرېږم. نو چې موږ مونځونه داسې کوو چې د الله رب العزت ته د دې وجې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي چې د انسان د سجدې په حالت کې وي، د حدیث مفهوم دی گویا دی د الله په قدمونو سجده لګوي، او د ټولو نه زیات چې دی دا بنده چې الله ته په کوم ټیم نږدې نو دی د سجدې په حالت کې نږدې. نو د مونځ کې ډېر زیات کارونه دي چې موږ دا مونځ ډېر ښکلې په اهتمام په طریقې سره کوو. واستعینو او بیا چې موږ کله دغه مونځ په طریقه شي نو بس موږ په دې باندې چې بیا سوال کوو به قبلیږي چې سوال کوو، نو د دې وجې دا مونځ په طریقه کول غواړي او امداد به بیا الله رب العزت را سره کوي. بیا که په تا چېرته سخته راله نو انسان دی دا خو د دنیا څه خدای خو نه چې په یو حال کې به هر وخت دا خو انسان دی مختلف حالات په د باندې راځي. نو د دې وجې ته به چې صبر کې که تکلیف در باندې راشي، کله د رزق مسایل راشي، کله د بچو د اړخه راشي، کله د ښځه باندې د خاوند د اړخه راشي، په خاوند د ښځې د اړخه راشي، د مور او پلار د وجې وغیره د بچو د وجې راشي، نو په دې ټولو کې به ته صبر کې د صبر لمن به نه پرېږدې. د صبر لمن چې اچانه لاړه نو ډېر کارونه خراب شي. واستعینو د دې وجې الله رب العزت خو دا قرآن خو اصل کې دی د معاشرې سره د لګولو دپاره دا زمو تا ته دا خبره ده چې بهی دا امداد خدای پاک وایي اوس هم در سره زه کوم په مونځ یې رانه طلب کې، او خدای پاک وایي اوس هم چې تاسو امداد حاصل کړئ په صبر سره. صبر کوئ په هره معامله کې، احتیاط کوئ، جګړې طرف ته به لوبه نه ځي که چېرته صبر انسان وکړي. واستعینو امداد حاصل کې طلب کې بالصبر په صبر سره، والصلاة او په مونځ سره. وانها او یقینا دغه دواړه چې دی یا د مونځ یا د صبر چې دی لکبیرة ډېر ګران دي، یا د مونځ کول ډېر ګران کار دی، الا مگر نه دی علی الخاشعین په یره کوونکو باندې چې څوک د الله نه یریدونکي په هغې باندې دا ګران کار نه دی. ورنه داسې و ګران کار دا اوس باران وګوره، یخني وي، سړي و دست چرندام تړنه کېږي، یا د سارې سړی راپاسي د بسترې نه ګرمې بسترې نه وغیره داس نور چې دی ځینې وخت به د سړي کار یو څه بل څه، خو که دی د الله رب العزت نه یریږي نو بیا دا
چې دی نو دته د دنیا په حیثیت سره ګران کار نه ښکاري، دته د الله حکم بیا ډېر ګران ښکاري چې بھائی الله رب العزت حکم کړی لہذا زه به دا مونځ کوم. الذین ها کسان یظنون چې ګمان کوي انهم یقینا دوی ملاقات کوونکي دي. الذین دا ها کسان دي یظنون چې دوی ګمان کوي انهم چې یقینا دوی ملاقو ربهم ملاقات کوونکي دي د خپل رب سره، وانهم او یقینا دوی الیه راجعون دغه الله ته واپس کیدونکي دي، رجوع کوونکي دي، هغه طرف ته واپس کیدونکي دي. نو چې د دې دا ګمان دی، د دې دا یقین دی، نو دی به مونځ هم کوي، د دې اهتمام به هم کوي، دی به په علم باندې عمل هم کوي، دی به حق و باطل هم نه ګډوډوي، او دی به چې دی نو د جمع اهتمام کوي، او دی به ایمان هم مضبوط ساتي. الله دې توفیق راکړي.